سلامونه. د نن خبره نننی بحث ستړي مشئ. په ولسي جرګه کې ستاسو استازو تاسو ته څه کړي دي؟ د نن خبره په ننني بحث کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون صاحب سره غږېږو. دی به تاسو ته وایي چې په ولسي جرګه کې چې کومه موده تېره کړې ده د ننګرهار لپاره یې کومې لاسته راوړنې لري. دوی چې په رخصتۍ راغلي دي د ولس کومې ستونزې تر اوسه راخیستې دي، څه پلانونه لري او راتلونکي کې ولس ته کوم ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزې به څومره ورسره حل شي. د ننګرهار د لویو مشکلاتو د حل لپاره د ولسي جرګې وکیل صاحبانو ننګرهاري وکیل صاحبانو څه کړي دي؟ په همدې غږېږو راسره اوسئ. شپون صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم او د خپل ځورېدلي کړېدلي ولس ته یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تشکر، مننه. خوشحاله اوسئ. که همدغه پوښتنه چې په لویه کې له ولس سره اوسي چې زما وکیل ماته څه کړي دي، تاسو د ننګرهار یو له استازو څخه یاستئ، د ننګرهار ولس لپاره مو د خپل کاري د لنډه موده کې کومې لاسته راوړنې لرئ، څه مو کړي دي مثلا چې د ولس ته پرې جګې سترګې ودرېږئ؟ زه ستاسو ډېره ښکلې پوښتنه ده او نیمګړتیاوې به وي، خو دا پوښتنه چې زه ځواب ورکړم، زه به هم څه ووایم، خو دا باید ولس ناست وي، ولس باید ووایي چې څه انتقاد او څه م کړي دي، ولس څومره راضي دی موږ نه. موږ خو اوله دغه د پارلمان انتخابات چې خلاص شول، تاسو ته ښه معلومه وه چې په د دومره وخت کې موږ اول د هیئت اداري مشکلات درلودل. ډېر وخت زموږ په هغې ځای شو. د هغې نه مخکې زموږ وخت په دې ځای شو چې په دغه نتایج نه اعلانېدل. نو دا دوره خو زموږ دومره ګډه وډه دوره وه. بیا د ریاست جمهوري انتخابات راغلل، په دې کې ګډه وډه شوه. موږ ټول ډېر وخت او بیا زه د ننګرهار ولسونو ته خپل معذرت وړاندې کوم چې زه مریض شوم، پکې زما پښه ماته شوه. زه تقریبا 2 میاشتې تخت په کور کې پروت وم او پارلمان ته هم نشوم تللی او د ننګرهار ولسونو ته مې په هماغه ماته پښه هم خپل ځان رسولی دی. موږ چې څه لازمي دي یو وکیل سره، د یو وکیل نه به هغه توقع کوو چې څومره د ده په وس کې. وکیل د رازو دا د ولسي بحث دی. قوانین به پرېږدو چې موږ څومره قوانین پاس کړي دي، هغه دغه هم شته دی. موږ راځو د ولس په بحث کې. وکیل د حکومت او د ولس ترمنځ یو پول دی او دا فیصله زه پرېږدم ولس ته چې د شپون نه څومره خلک راضي دي. چې موږ دا زه په خپله وایم که زه ډېرې خبرې مو کوم بیا به هم دومره معنا ونه لري. ما په خپل وخت کې د خپل ولس په هر درد و هر غم کې خپل ځان شریک ګڼلی، شریک شوی یم. په هره مسله کې مې جدي غبرګون ښودلی دی. تاسو وګورئ زه چې څنګه وکیل شوم او په پارلمان کې مې په هره مسله چې د ننګرهار راغلې هغه ما اوچته کړې، غږ مې اوچت کړی دی. دویمه موضوع دا ده چې زه شخصي دغه یم، د ننګرهار ټول وکیلانو خپل وس قدر ته کار کړی دی، داسې نه ده. بله مسله راغله، دغه د شهیدانو مسله راغله، دغه د 4 ورونو مسله راغله. تاسو ولیدل چې مونږ هم د سر په قیمت هم د دوی د دې خلکو مقابله وکړه او د دوی هغه غږ مو تر رئیس جمهوره، تر نړیوالو، تر هغې پورې ورساو. د وکیل همدغه وظیفه وي. کله چې تر هرې ولسوالۍ ته تللی، تاسو د ولسوالۍ د مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ، هرې ولسوالۍ ته تللی یم، په هره ولسوالۍ کې مې د اوړي په رخصتیو کې هم راغلی یم او په دې ولسوالیو کې ګرځېدلی یم. دا د ژمي دا اوس چې زه راغلی یم ننګرهار ته، هم په دې خپلو ولسونو باندې ګرځم، د خپلو ولسونو ستونزې اورم. نو دغه زما کارکردګي وه. زه ډېر په دې نه غږېږم، ولس دې فیصله وکړي په دې. هر څوک چې یوې دندې ته مخکې کېږي له ځان سره ورځنی، اونیز، میاشتنی، روبوار او حتی کلنی پلان ځان سره لري. تاسې د خپلې دغې دورې د لومړني کال لپاره تاسو کوم پلان سره تللي اوس؟ هغه پلان نه به څومره برخې اصلاح پکې مخکې لاړئ، د ولس ته مو یو ډول هیلې راوړي او څومره پکې ناکام استئ یا کوم څه درنه پاتې دي؟ په خپله ته چې ولسي جرګې ته ننوتې، وړاندې چې کاندید وي، نوماند وي، ولس سره د ډېرې ژمنې کړي دي، دا به وکړم، دا به وکړم، دا به وکړم. له کوم پلان سره جرګې ته ننوتې زموږ خصوصا لومړني کال لپاره؟ زموږ د اول، ما درته ویلي چې د اول کال زموږ هغه پلان بیخي د پلان مطابق موږ هېڅ لاړو نه. ځکه تاسو شاید استئ چې هلته زموږ جنجالونه په نتایجو کې وو، بیا هیئت اداري کې وو، بیا ورپسې راواخلئ رئیس جمهوري انتخاباتو، ځکه نیم پارلمان په دې کمپاینو کې سره مصروف وو. موږ ولس سره مشخصې ژمنې کړي دي او د ولس ته مو ویلي دي چې په ټلیفون به تاسو رانه نه خفه کېږئ، خو زموږ دروازه به ستاسو په مخ بنده نه وي.
ځکه دا د ټلیفون وزر زه کوم چې ولس په دې باید پوه شي دا اوس زه چې تا سره ناست یم خو ټلیفون د بل هلک سره دی مناسب خو نه ده چې زه یې اوس جي کړم. بله خبره دا ده چې موږ د ولس سره چې کومې ژمنې کړي هغه ژمنې مو دا دي چې موږ د خپل ولس غږ په رسا توګه تر مقاماتو پورې رسو او هغه مو انشاءالله 99% دا کار کړی دی. بل یعنې دا غږ په کومه کچه تر مقاماتو تر د پارلمان د مایک نه د وزیرانو پورې تر ریاست جمهوري پورې موږ رسولی دی دا غږ. شخصي رئیس جمهور پورې هم دا غږ رسولی دی چې په ننګرهار کې دا مشکلات دي، په ننګرهار کې دا مشکل. تاسو ښه شاهد اوسئ یو کال مخکې د ننګرهار وضعیت څنګه او اوس څنګه دی. بله پرته له امنیته نور څه چې د ننګرهار ولسونو تاسو ته ستاسې ولایت د راتګ پر مهال تاسو ته ویلي وي تاسو یې غږ رسولی دلته یو لوی بدلون راغلی. ګوره موږ ولسونو ته دا دغه په هغه وخت کې مو ویلي چې زموږ ډېر فوکس په امنیت چې امنیت راشي ډېر کار. اوس تاسو وګورئ چې په هره ولسوالۍ کې الحمدلله څه نه څه کار روان دی او موږ دا نه ګڼو چې دا بس دی. موږ په پارلمان کې په بودیجه کې موږ په همدغه جنجالو چې هغه تنه ننګرهار ته نه هغه ولایتونو ته د ډېره توجه وشي چې جنګ ځپلي دي. زما همدغه جنجال دی. بله ورځ زه رئیس جمهور چې غوښتی وم هم د ننګرهار ولسونه دي په دې پوه شي چې شپون شخصي غوښتنه نه ده کړې دي. یو ورځ به رئیس جمهور نه تاسو پوښتنه وکئ او بیا به ووایي چې شپون در نشم ما د ننګرهار د ولسونو غوښتنه کړې. ما ورته ویلي ننګرهار ولسونو ته اول غټ مشکل زموږ امنیت چې راغی د امنیت سره اوس د امنیت څنګه وساتو بیکاري ختمه شي. زیربنایي پروژې ورته منظور کا. رئیس جمهور موږ سره په کلکه واده کړې ده د میدان هوایي واده یې کړې ده د کانال واده یې کړې ده. ویلې دغه 3 پروژې او یو د سپینغر دغه 3 پروژې خو نقدي دي او نور تاسو یو هر رقم پلان چې راوړئ زه حاضره یم چې تاسو سره ننګرهار ته توجه کومه ډېره ځکه دا د داعش نه پاک شوی دی دا اوس دا دی دا د ناامنیو نه امن طرف ته راغلی دی نو په دې مو بحثونه روان دي لګیا یو اوس هم. ولس یوازې ژمنو ته تم شي که نه په عمل کې هم څه وګوري. یو مثال یې دلته ورکوم ښه په ننګرهار کې داعش محوه شو یا حکومت محوه اعلان کړه له منځه تلونکی اعلان کړو حکومت خپله بریا اعلان کړه. د دې په مقابل کې وړاندې چې داعش له لاسه ولس څومره زیان وکړ څومره قرباني شو دا قرباني بدل کې ولس ته حکومت څه ورکړه دا یو کوم څه مثلا په عمل کې یو ژمنې دي یو په عمل کې څه ورکړه. که چېرته په ژمنو ته ولسونه هسې پاتې شي د ننګرهار سره چې په تېرو 6 کلونو کې کومې ژمنې شوې وي او د هغې نه یې 50% هم تطبیق شوي وي عملي شوي د ننګرهار به نن د دوبۍ په نومۍ باندې پرمختګ کړی و. بلکل دغه خبره بله ورځ ما په وزیر سرپرست وزیر سره هم دا خبره وکړه د وزارت مالی ما ورته ویلي او رئیس جمهور ته مو نیغ په نیغه دا خبره کړې ده چې که چېرته زموږ ځوان نسل ته کار پیدا نشي او کومې ژمنې چې تا کړي موږ اضافه درنه نه غواړو کوم چې د ننګرهاریانو حق دی هغه باید ورسیږي. که چېرته د موږ ته دا یو وزر کړی دی چې بودیجه کې څه نشته او دغه پایلې اعلان شي او موږ د ننګرهار دپاره خاصه توجه کوو. که چېرته دوی توجه ونه کړه او دا موږ هم ورته ویلي بیا به موږ خپل مدني حرکتونه دا په جرأت وایو. زه د ننګرهار استازی یم په ما باندې ننګرهار خلکو اعتماد کړی دی زه به مخکې یم د ننګرهار خلک به راپسي ځکه پارلمان خو اجرایه قوه نه ده که نه. بله مونږ هغه خپله کومه وظیفه چې زمونږ ده هغه به په ایماندارۍ سره سرته رسوو. دا خپل غږ به ستاسو د لارې نه مونږ میډیا لرو دا وخت اوس نه دی چې زمونږ غږ څوک خفه کړي او دا جرأت هم چاته نه ورکوو. الحمدلله موږ دا جرأت لرو چې د خپل ولس غږ تر رئیس جمهوره پورې تر وزیرانو پورې دا مو هماغلته ویلي دي چې که زموږ د ولس غږ څوک وانه وري د شپون کارت به سوري په پارلمان کې هغه وزیر ته. بله ښه یو څه چې د عملي کېدو وړ وي هغه دا ده چې کله چې ننګرهار ناامنه و ستاسې غوښتنه هم وه د بل وکیل صاحب غوښتنه هم وه د ولس غوښتنه هم دا وه چې ننګرهار ته د پولیسو تشکیل زیات شي. ښه ننګرهار اوس ته وایي چې نسبي امن شو صحیح امن شو دا د ولس په قربانۍ باندې امن شوی. که پولیس هڅه کړې که حکومت خپله لاسته راوړنه ګڼي خو د ولس قرباني هم باید له یاده ونه ویستل شي. ښه ولس سره همدغه ژمنه دا خو د حکومت په واک کې ده چې تشکیل د پولیسو ورکړي. اوس خو نه ډېرېږي شته دی کابل کې شته بلې سیمې نه چې امن ده ولې نه راانتقالېږي ولې د ننګرهار د پولیسو تشکیل نه ډېرېږي. زه په دې باندې زه خپله ډېر کار تنه د پولیسو مشکل نه دی په دې کې د معرف مشکل دی په کمبود کې په ننګرهار کې 1.5 میلیون خلک اوسېدل پخوا او اوس تقریبا څه کم 15 میلیونه دي څه زیاتو کم نو دا تشکیل د 1.5 میلیون دی. مونږ دا خبره تر رئیس جمهوره پورې هم رسولې. بله څو وخته مخکې وزیر صاحب د داخلي ما سره کلکه واده وکړه ویې ویلې او تنه زه نه ټول وکیل صاحبان په دې پسې دي
او دغه ځوان وکیل صاحبان خو بیخي د همدې غوښتنې په مقابل کې د هغوی ځواب څه دی؟ زه درته اوس دا خبره تشریح کوم چې دلته سوء تفاهم را نه شي. تناش شپون نه، ټول وکیل صاحبان په دې پسې دي. هغه څوک چې فکر لري، هغه څوک چې درد لري. بله ورځ شخص زه خپله وزیر صاحب داخلي سره په همدې موضوع ناست وم، ما هېڅ شخصي غوښتنې درنه نه لرم، فقط ما ته دغه تشکیل بیا ما سره کلکه واده وکړه، وایي موږ یو څه، ځکه یو خو عمومي تشکیل د پولیسو د دوی په لاس کې نه دی چې دا اضافه کیږي، وایي د بل ځینه هم راکم کړی او ننګرهار ته به پکې پوره سهم ورکو. دا وعده یې را سره کړې ده، که چیرته یې پوره نه کړه بیا به موږ خپل مدني حرکتونه کوو، په پارلمان کې ورته جګېږو، دغه وزیر موږ نه بیا رایه هم نشي اخیستی. تر کومه مدني حرکتونه؟ د تېرې دورې وکیلانو هم همدا ژمنې ولس سره کولې چې که چېرته تشکیل را نه کړل شي زه به مدني حرکت کوم. په پارلمان کې غږونه پورته شو، اما ولې د کلونو په تېرېدو سره دا ژمنه نه عملي کېږي؟ ننګرهار به تر کومه قرباني ورکوي؟ دا اوس ویره دا ده چې بېرته په ځینو ولسوالیو کې طالبانو حرکتونه شروع کړي دي. ما وزیر صاحب د داخلي ته دا خبره وکړه چې یو خو دا د مخکې ما ته ویلي چې د یو وکیل چې څه وسي، وکیل هغه خپل وسه پورې وزیر نه پوښتنه نشي کولی، خپل حق نشي غوښتلی. وزیر ما درته ولس زور د خدای زور دی، تاسو تر شا ټول ولس ولاړ دی. ما درته مخکې دا خبره وکړه چې موږ نه هغه وزیر رایه نشي اخیستی چې زموږ غوښتنې حقه غوښتنې ونه مني، یا به موږ ته قناعت راکوي چې دا مشکل لرم دا مشکل لرم. بعضې مشکلات شته چې زه نشم کولی چې اوس د میډیا د لارې نه، ځکه بعضې خبرې داسې دي چې هغه زموږ د جامعې دپاره ضرر دی که زه میډیا کې ووایم، او زه خو سپین سړی یم. که چېرته بیا دا خبره ونه شو، ما ته وزیر ته دا هم ویلي چې که تاسو زموږ دغه حقه غوښتنې ونه منئ زه بیا دغلته کښېنم او ولس ته هغه سپینې خبرې کوم چې څه نقص په تا کې دی، څه دې په اداره کې دی او څه په دغه سیستم کې دی، بیا ټولې خبرې کوم. ځینې صلاحیتونه خو تاسو بیا هلته لرئ که نه؟ استجواب دی، استزا ده، رایه ترې نه اخلئ. اوس خو راځئ چې په حقایقو بحث وکړو. دغه پارلمان ته دغه وزیر اوس هم جوابګوی نه دی. دا خو هر یو هغه خپل ځان دغه ګڼي چې په وزیر باندې څه رقم فشار واچوي او وزیر بیا دې ته قانع کړي که نه. تاسو وګورئ یو خو خفه کېږو به نه، لږ به سره سپین وغږېږو. د یو وکیل حیثیت په میډیا کې تاسو وګورئ، دا وکیلان ټول داسې نه دي چې غله دي. په پارلمان کې به 5% شاید داسې خلک وي، خو ولې 95% پاک خلک دي، با ابرو خلک دي، با عزته خلک دي. هغوی د خپل حیا نه، یعنې ډېر وکیل زما په شمول ډېر دې ته حاضر و چې زه استعفا ورکړم، حتی بیا مجبور شو چې که ته استعفا ورکړې څنګه، ځکه زما حیثیت خو تا خراب که که نه. تاسو وګورئ چې وکیل سره د سړک په سر چلند کیږي، سړک په سر ورسره معامله کیږي. وکیل خو خپل مسؤلیت هم لري، صحیح ده چې د ژبې مسؤلیت هم لري. آیا یوه اداره ده، یو عادي مامور هم چې ته راغواړې د یوې ادارې نه به یې راغواړې. اوسه پورې دا وزیران سرپرستان دي، او کله چې زموږ دغه نظام جوړ شو، انتخابات پایلې اعلان شوې، وزیران موږ ته رایې ته راغلل، بیا ته ما نه دا پوښتنه وکړه، بیا به زه درته وایم چې وزیر مې په دغومره وخت کې راکش کړی دی، دغومره مې استجواب کړی دی، دغه مې ورته سور کار دی، حتی امضاګانې به پرې راټولوم او دا وزیر باندې به کوشش کوم چې دا ختم شي. بیا باید ته ما نه هغه وخت پوښتنه وکړه. اوس خو سرپرست دی، هغه وایي چې مړه وکیل. ما خپله د ډېرو نه اورېدلي، ما ته ستا سره خو یو سلام کلام یو قصه ده د ډېر وخت نه چې زه وکیل نه وم، زما دې خلکو سره یو سلام کلام و. وایي دا خو پرېږده، وایي زه د 2 میاشتو دپاره سرپرستۍ دپاره خو نشم کولی د وکیل هره خبره ومنم. ما له وکیل او زما د وکیل صاحبانو نه هم غوښتنه دا ده، شخصي غوښتنې مه کوئ. څه غوښتنې چې کوئ د ولس دپاره یې وکئ، او انشاءالله چې مني به او چې وایي نه منله بیا به خپل ځواب په میډیا کې ووایو چې دا وزیران موږ ته رایې ته راشي. بله، تشکر. من خوشحاله اوسئ. د دې بحث ته تېرېږو. بل بحث ته راځو، هغه د ننګرهار لپاره د بودیجې مسله ده. تاسې خپله وړاندې اعتراف وکړو چې ننګرهار کې په میلیونونو پخوا 1.5 میلیون خلک اوسېده، اما اوس چې که نفوس وګورئ نو حتی داسې ویل کېږي چې 4-5 میلیون نفوس دلته په ننګرهار کې اوسېږي. اوس هم تقریبا پخوانۍ بودیجه ورکول کېږي. ښه، د 1999 کال مالي بودیجه کې دا تناسب څومره ومنل شو یا په پام کې ونیول شو؟ بودیجه څومره د اوسني نفوس په اندازه ورکړل شوه؟ د بودیجې خو اساسي مشکل ما درته ویلی چې موږ د بودیجې د کمبود سره مخ یو، او یعنې لا هم ننګرهار قرباني شو او بودیجې د کمبود سره مخ یو. ننګرهار کې اوس هم زه د دولت ویان نه یم، لکه کومې ژمنې چې موږ سره شوي دي چې ما اوله دوره ده زه نوی راغلی یم. راځئ چې په یو حقایقو سره وغږېږو. ما یو مشر وکیل ته ویلي ما له دغه د یو پروژه څنګه داخلیږي، زه سپین سړی یم، هغه سپینې خبرې کوم. نو ما ته ویلي چې شپون صاحب که یو جومات او یو مدرسه او یو کلینیک دا کیږي، غټ کارونه نه کیږي. ما زه یو جومات په شخصي مصارف هم یو ولسوالۍ کې جوړولی شم. ما بله ورځ هم موین ته ویلي، او تاسو به د میډیا د لارې نه هم لیدلي. ما په هماغه کمیسیون کې مې ورته ویلي، په تالار کې مې ورته ویلي. ما ته چې پروژې را نه کړي
زه تا دا بودیجه درته نه پاس کوم. بیا د ننګرهار دپاره په هماغه کم وخت کې دوی چې څه لیکلي هېڅ شی هم نه و دوی زړې پروژې وې چې زیر کار است او د کار لاندې ده او خلاصه شوې ده او سروې کوو. مال زه په دې څه وکړم؟ بیا مې یو څه ناڅه تاسو زه به د بودیجې کتاب تاسو ته راوړم. زه فیسبوکي سړی نه یم چې د فیسبوک زه د ننګرهار د ټول ولس بچی یم او د ټول ولس ماته رایه راکړې ده. مونږ کار پکې کړی دی. د نورو ولایتو نه به ننګرهار ښیي پکې. کومې لویې پروژې په ننګرهار کې تاسو پام کې ورته نیولي یا ویو چې زیربنایي پروژې په ننګرهار کې پام کې نیول شوي کله چې د بودیجې مسله راپورته شوه همدا یوه خبره عامه ده هر مجلس کې کېږي چې د ننګرهار لپاره هېڅ زیربنایي پروژه پکې نشته. تاسو که 1 کیلومتر 2 کیلومتر سړک تاسو یادوئ نو دا خو د جلال آباد ښاروالۍ هم کوي. عرض چېرته دی تاسو بودیجې ته خپل وګورئ چې ستاسو د بودیجې اندازه څومره ده. بیا تاسو په ولایتو تقسیم کوئ. بیا د ننګرهار هغه سهم ترې راوباسئ چې ننګرهار ته کار شوی که نه دی شوی په دې کم وخت کې چې دا موږ تللي یو. ځکه زه په دې آخرو ما مخکې تاسو ته ویلي چې زه خو مریض وم په دې آخره کې چې لاړم چغې مې جوړې کړي حتی داسې خبرې هم دغه کېدې. ما ورته ویلي تنها د یو بل وکیل را باندې اعتراض وکړ وایي چې ته تنها د ننګرهار استازی نه یې ته د غونډ افغانستان باید چغې ټول وې. داسې وکیلان دي چې یوه پروژه پکې نه ده ضایع کړې. دا تاسو ولیده خو په ننګرهار باندې الحمدلله څه چې زموږ وس رسېده هغه مو کړي او چا په اعتراض هم ونه کړ. هغه به زه د میډیا د لارې نه وایم. هغه تاسو د دې مرجع مربوطه نه پوښتنه وکړئ چې خدا نخواسته اوس څوک خفه نه شي چې یوې ولسوالۍ ته یې کار کړی یوې ته یې نه دی کړی. ما د خیر باید وویل شي ولس ته باید دا روښانه شي. هر چېرته دی ما د جنګ ولسوالیو دپاره ډېر کوشش کړی دی. تنها ما نه د ننګرهار وکیل صاحبانو د جنګ ولسوالیو دپاره هم ډېر کوشش کړی دی چې موږ ویلي چې دې ولسوالیو ته باید دغه وشي. حتی هغه وزیر ویلي چې زه دغه شی چې ځایومه بودیجه نشته. ما ورته ویل چې نشته زه ترې جګ شوم. بیا بالاخره تاسو ولیده چې اریانا نیوز کې مې بیا پسې میډیا مې پسې راواغسته. دا میډیا ګوره 4م قوت دی. په هماغه و چې هغه وزیر تندې شو دې ته که نه د ننګرهار دپاره ټولې زړې پروژې نیولې وې. تاسو هغه اول کتاب هم وګورئ دویم کتاب هم وګورئ. یعنې تر ډېره داسې پروژه پکې نشته لکه څنګه چې په وړاندې په پروژې پلې کېدې یعنې ټولې لکه تا خپله مې اعتراف وکړو دا پروژه نه تکمیله ده سروې کوم دا تکمیل کوم د درې سړکه پکې د ننګرهار ولسونه دې په دې پوه شي چې په دې کې څه وو. موږ د ننګرهار برخه ترې راغستې ده چې په دې کې څه وو. بله یعنی یوازینی مشکل هم دا دی چې بودیجه نشته. بودیجه نشته دی. بودیجه څه شوه؟ ولې بودیجه نشته؟ دومره مرستې دومره امکانات دا څه شوه؟ په هغه وخت کې چې څومره مرستې کېدې هغه مرستې اوس نشته دی په هغه وخت کې. خو زه بیا هم یو دا چې د دوی واده ده د رئیس صاحب جمهور چې خاصه واده دا وه چې ویلي چې ننګرهار ته باید ډېره توجه وشي ځکه ننګرهار شهامت ښودلی دی. ننګرهار خپل صداقت وښود هم په انتخاباتو کې هم په د مخالفینو په ځپلو کې او دا زه د دې ځینه چون همدغه خبره ده چې زمونږ همدغه قوت دی د میډیا قوت دی زمونږ او موږ د دې ځینه په د حکومت په ذمامدارانو غږ کوو که د ننګرهار دپاره زیربنایي قوي پروژې بله تاسو په نظر کې ونیسئ او عملي کار شروع نشي ننګرهار به بیا د دغه بدبختیو بله ښکار شي. دا د دې ځینه پې غږ کوم دا مې په پارلمان کې هم دا غږ کړی دی دا مې شخصي رئیس صاحب جمهور ته هم دا خبره کړې ده. تشکر. اوړی بیا را روان دی د جلال آباد د برق نه خبر راستئ دا ځل به سرنوشت څه کېږي؟ دا د برق موضوع کې مونږ د برق دغه مسؤلینو سره هم خبرې کړي دي د والي صاحب سره هم خبرې کړي. په دې باندې زه خپله په دغه امنیت داخلي کمیسیون کې او زما شعار هم دا و چې که چیرته زه مکتب نه غواړم زه کلینیک نه غواړم زه سړک پوخ نه غواړم اول مې دا واده وه د ولس سره او د دې سره امنیت ښه شو اوس به په خیر سره د برق پسې پښې لوڅو ځکه زه د دروغو سړی نه یم چې ولس سره زه دروغ ووایم. څومره کلکه ژمنه ورکوي چې ننګرهار د مشکل بل شي که دی ولس بیا سبا تا نه پوښتنه کوي دا ورته چې ویل کېږي تا د ثبوت په توګه ثابت کېږي. د برق په حساب ځکه ما د امنیت ژمنه کړې وه هرې ولسوالۍ ته په هغه خطرناکو وختو کې زه د امنیتي ځواکونو سره تلی یم ځکه د تشویق دپاره زه تلی یم په ښار کې اوس هم ګرځم په هغه ناامنه وخت کې هم ګرځېدم چې مورال د خلکو غټ شي. د برق مسله به انشاءالله زه پوره تعقیبوم او بیا به ولس مانه پوښتنه وکړي زه به خپل جواب ووایم چې ما تر کوم حده پورې کار د برق مخکې کړی او کوم حده پورې مې نه دی کړی دا به زه بیا ولس ته بعدي بیا جواب ورکړم. اوسه پورې موږ صرف دا د پوښتنه مو کړې ده فشار مو اچولی دی په والي صاحب په مرجع چې څه په کابل کې کومه مرجع ده په هغه ته مو خبره کړې ده چې د ننګرهار د برق د
دپاره ژمنې کړي خو زه هغه ژمنې اوس نه کوم هغه باید موږ سره داسې ژمنې وکړي چې زه یې ولس سره وکړم ورته وایم که بیا ونه شو بیا به تاسو به هم را سره کومک هستئ موږ به م یو زه به مخکې یم تاسو به راپسې اوس خو د ټوپک وخت نه دی که نه اوس خو د کوتک وخت نه دی اوس خو زموږ همدغه مدني حرکتونه دي چغې وو حتی که بیا ونه شوه زه دې ته حاضر یم چې د ننګرهار ولسونو ته که چېرته داسې توجه ونه شوه ولسونه به دلته راټول کړو ولسونو ته به ووایو که بیا زما په استعفا کېده زه دې ته حاضر یم چې د دې دپاره هم زه دا قرباني ورکړم چې یو وکیل استعفا ورکړه د ننګرهار د ولس دپاره که چېرته ولسونو ما ته اجازه راکړه. تشکر. ستاسې د خپلې وینا له مخې چې لومړنۍ رخصتۍ پورې کوم کار چې کړی تر ډېره په انتخاباتو کې تیر شو یا خپله د ولسي جرګې داخلي انتخاباتو کې تیر شو یا هم په رخصتیو او منډو رامنډو کې سره تیر شو یعنې هغسې کار چې لازمه وه ستا د خپلې وینا له مخې چې ونه شو ښه رخصتي تېرېږي راتلونکي کال ته یا تر بلې رخصتۍ پورې چې وړاندې رخصتۍ به نور کوم پلان سره ننوځي د ولسي جرګې تالار ته زمونږ خو لومړیتوبونه دې څه دي؟ زمونږ د نوي کال دپاره موږ خپل پلان باندې کار کوو اوله دغه ده چې زه په دې ولسوالیو کې څومره ګرځم دا د دې خلکو مشکلات اول به یې د ولایتي ادارې سره شریک کوو بله که چېرته دلته د حل لاره پیدا نه شوه زمونږ خو صرف غږ رسول دي بله. او غږ بیا برجسته غږ رسول دي چې تعقیب هم شي ورسره لویه کې ستا لومړیتوبونه به څه وي؟ زمونږ رئیس صاحب جمهور ته ما دا اوس په پلان باندې هم زه کار کوم او ما ورته ویلي هم دي ما ورته ویلي چې که هر څوک رئیس جمهور کیږي ما ته دا معنا نه لري خو د افغانستان ولس دپاره په کل کې باید کار وشي که چېرته د ننګرهار دپاره زه اوس کوشش په دې کوم چې د ننګرهار دپاره قوي اقتصادي پروژې منظور شي که چېرته دا پروژې منظور نه شوې نو تاسو بیا ګورئ چې ما په میډیا کې هم دا خبره کړې په کابل کې هم دا خبره کړې چې د دغه حکمرانانو په ضد به راجګېږو او هغه خپل غږ به جګو او ورته به وایو چې دغه ژمنې را سره کړې وې نه یې دي پوره کړي اوس تاسو وګورئ دنیا اوس په همدغه مدني حرکتونو خپل غږ اخلي اوس موږ ټوپک نشو اخیستی دی او د ټوپک وخت هم تللی دی اوس دا د ولسونو زور په همدغه کې دی چې دا راټول شي او ولسونه ډېر فقیر ولس دی دوی یو ښه رهبریت ته ضرورت لري چې دا کار به انشاءالله موږ وکړو او موږ په دې باندې کار کوو چې د څنګه یو شي چې زه بل دغه کوم چې زه په دغه آینده وخت کې بله ورځ هم زه د مشرانو سره ناست وم زه غواړم چې دغه تجاران تشویق کړو ځکه په حکومت کې دا ظرفیت نشته دی چې دغه وکړي ټول بیکاره خلک اصلي زمونږ د زه په اطرافو کې ګرځم زمونږ د اولس غټه ستونزه د بیکارۍ ده بله پاڅون صاحب تاسو په الله یقین وکئ چې زه ډېر د دردونو سره مخ کېږم چون زه د خپله دردمند یم او ما ته زمونږ حکمرانان دې وخت کې اوس د یو وکیل ټلیفون نه جګي ځکه هلته یې موږ نری نه ده اخیستې که نه خو مونږ هغه چې بیا ډېر جنجال وکړو زه د یو وزیر صاحب زی ته تللی وم ما ورته وویلې چې دغه د شینوارو مسله تا هلته دغلته د دې خلکو سره رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې دغه شینوارو ته دغه پروژې دغه ولس ته ورکوم تا ولې شرکت ته ورکړي دا وزیر حاضر نه شو بله دا مو بیا دا زما دپاره ډیره مهمه موضوع ده دا مو بیا په پارلمان کې شریکه کړه دلته تنا نیمګړتیا په وکیل کې نه ده که نه دا نظام ټول دغسې دی چې نه د وزیر نه پوښتنه شته نه د بل نه ما هغه ورځ په میډیا کې دا خبره وکړه رئیس صاحب ته مې دا خبره وکړه ما ورته ویلې که چېرته هغه وزیر چې بودیجه نه مصرفوي هغه راواخله دغه تجارانو ته یې په همدې باندې اوس کار کوو دغه تجارانو ته یې قرضه ورکړه او تضمین ترې واخله چې په ننګرهار کې په مشرقي کې په هر ولایت د افغانستان کې دغه تجاران فابریکې جوړ کړي تا سره ظرفیت نشته چې ته دا ټول بیکاره خلک ونیسي زموږ او ستاسو خو دغه مشکلات دي د حکومت مشکلات موږ باید درک کړو ځکه مخکې چې زه خبر نه وم ما په حکومت ډېرې قصې کولې تاسو زموږ نه ډېر زیات خبرېږئ د حکومت په ضعف باندې اوس یې که زه ووایم خو دستي به قصه وایي چې والا ورانه شوه خو نه موږ به زما شعار دا دی چې مثبت طرف ته فکر کوو دوی وایي چې موږ تجار ته قرضه ورکوو خو ولې موږ سود ترې اخلو کمه فیصدي ما ورته وویلې مالې دا اسلامي ټولنه ده سود بالکل ترې وباسه تضمین ترې واخله د 5 کلو دپاره تضمین ترې واخله زموږ جنجال اوس په همدې دی چې اوس ورته ووایو چې دغه سود ترې ماخله 5 کلو دپاره ته د تجار سره قرضه وکړه داسې تجارانو ما ته څنګه ویله چې موږ حاضر یو چې په ننګرهار کې سرمایه ګزاري وکړو 50% زه پیسې کوم 50% د حکومت قرض راکړي موږ ډېر ښه پلانونه لرو چې څنګه وکولی شو د ننګرهار دپاره که چېرته عملي نه شو بیا به ولس سره شریکه کړو د ولس چې څه رقم مشوره وه زه د ولس استازی یم چې د ولس څه رقم مشوره وه څه رقم نظر و بیا به مخکې ځو هماغسې تشکر همدغه پلان باندې غږېږو ولسي جرګې ته چې وکیل صاحبان ولس لیږي نو د ولس نه یو څه اخیستي وي هلته د ولس لپاره کار کوي که څه هم په لویه کې لوی ملي مسؤلیتونه یې بېل دي اما ولسي مسؤلیتونه هم لري ښه تاسې پارلمان ته ولسي جرګې
جرګې تالار ته لاړئ د ننګرهار د استازو په صفت باندې. کله چې رخصتي راځي تاسې مسؤلیت لره چې ننګرهار ته ځو، د ننګرهار د ولس لپاره د یو پلان لپاره باید لاړ شو. ولس باید کوم اسې راټول کړو. کوم وکیل صاحبان چې د ننګرهار دي کله چې راتلی کومه هماهنګي م لرله، کوم میټینګ هم کړی، د ننګرهار لپاره مو د اولتونه په نښه کړي، یا دلته د کوم شپې چې تېروئ کوم پلان سره راغلی؟ موږ چې هغه خپل کوم د ننګرهار ګروپ یو هغه موږ خپله 15 کسه په هماهنګۍ یو، او دغه څه نور چې مشران هم دي هغه ټول موږ سره په هماهنګۍ کې دي. 15 وکیلان نه لري؟ هر چېرته دی. زما خبره دلته باید لږ صحیح تشریح شي. ما ورته ویلي دا موږ چې خپل کوم ګروپ یو 15 کسه، دا خپل ګروپ چې یو چې زمونږ چې شپون خبره وکړه هغه د دې ټولو خبره ده، او د دې نه مشران وکیل صاحبان چې کوم دي هغوی هم موږ سره دا خبره منلې ده. موږ وظایف دا اخیستي چې هر یو دې متفرقه په دې یو څو شپو کې وګرځي. بیا موږ او تاسو یوه جلسه ونیسو په ننګرهار کې چې تا څه مشکلات. اوس که ټول موږ یو ځای کې کینو موږ د 50 نفرو نه زیات نشو لیدی. کار تقسیم کړی هم دی که نه، په همدې پلان باندې راغلی یو. کار هم تقسیم کړی دی چې هر سړی به په خپل بخش کې کار کوي، چې څومره کار تا وکړه څومره ما وکړه. هر سړي سره یاداشت شته، هغه ټول مشکلات شته دی. مشکلات به راټولو، بیا موږ دلته یو مشترکه جلسه نیسو. او زړه مو دی چې تا ته مو مخکې هم دا پیشنهاد کړی چې باید که څوک رانغله هغه بیا د هغه ګناه ده. تاسو هم دا همکاري وکړئ، دا ولس هم دلته یو ورځ د ډېر ښه تالار لرئ ماشاءالله. تاسو دغه ولس هم یو ورځ دلته راټول کړئ چې موږ دغه خپل دغه تیر ګزارش هم ورته ورکړو. کیدای شي داسې یو ځوان چې موږ نه داسې پوښتنه وکړي موږ کومه نیمګړتیا کړي. دغه انتقاد د څه دپاره دی؟ د اصلاح دپاره دی. زه بل کال ته ځان اصلاح کړم که نه. نو تاسو نه مې هم خواهش دا دی، او وکیل صاحبانو سره موږ خبره کړې ده چې موږ خپله بیا به تاسو په جریان کې هم کړو. موږ خپله هم یو مجلس لرو، دا خپل ګزارشونه هم چې راټول کړل. او که څوک راغله ډېر هم ښه ده، که څوک رانغله میډیا خو به یې وګوري که نه چې پلانکی راغلی او خپل گزارش یې وړاندې دغه شی راټول کړی د ولس دغه ستونزې پلانکی وظیفه اغستې وه، پلانکی وظیفه اغستې وه، دغه شی راټول کړی. دوی پې نه ته څوک حاضر دی؟ احمد محمود پلانکی دغه میز ته حاضر دي. بیا به یې ولس وګوري، ولس به بیا قضاوت کوي. تقسیم بندۍ کې ستاسې برخه کوم کار و؟ په دې تقسیم بندۍ کې تاسو ویل چې موږ کار تقسیم کوو، یو وکیل صاحب به دا کار کوي، بل به دا کار کوي. شخصا ستا دپاره کوم برخه ورسې؟ زما دپاره زموږ د ټولو مساویانه چون ولس دی که نه، یو طرف ته به یو ځي بل طرف ته به بل ځي. دغه تقسیم بندي داسې نه ده شوې. موږ غواړو چې په کوم ځای کې کوم یو وکیل موثر وي هلته به ځي د خلکو مشکلات به راخلي. زما وظیفه دا ده چې زه دغه خپلو او زما شوق هم په دې ناامنه ولسوالیو کې دی. زما شوق په خپله ځکه هغه ډېر ځورېدلي، زه خپله ځورېدلی یم. د هغه غږ باید زه ډېر زر واورم چې موږ څنګه وکولی شو چې د دغه خلکو مشکلات را جمع کړو. اوس موږ مثال د ښار نه شروع کړې ده، د ښار نه مو شروع کړې، یا مشکلات موږ سره شته، په یاداشت کتابچه کې موږ سره شته. په آخره ورځ به یې زه تاته یم غټ عمده مشکلات. یو خو دا دی چې د یو چا کار بند یو رئیس ته ټلیفون وکړو هغه پرې عمده مشکلات زموږ دا دي. مثال د بیسودو د خلکو عمده مشکلات په دې ناحیه کې ول چې موږ دا دغه دی. د کانال د مامورینو غټ مشکل په دې نمرو کې و. موږ دا ټول را جمع کړي دي. بیا به ولای خپل اول به خپل ځي کې پې فیصله کوو چې وروره داسې نه شي چې ما هم دا مشکل را جمع کړی، کار خو م تقسیم کړی. بیا هغه شی موږ یو څو مادې ته جوړو، بیا به ولایتي ادارې سره کینو، رئیس صاحبانو سره به کینو. که چېرته دلته حل نه شوه بیا به مرکز کې شریکو د مقاماتو سره. ستا په نظر د ننګرهار لوی ستونزې کومې دي دا اوس چې باید له ننګرهاره واخیستل شي، مرکز کې پرې باسو شي، او تر بلې رخصتۍ پورې تاسې ننګرهار ته یا خپلو مواکلینو ته جګې سترګې راشي؟ د ننګرهار غټ مشکل داسې دی چې یو د افغانستان مشکلات دي. زه دوامداره زه چې تا سره میلمه شوی یم، زه هغه خبرې کوم چې څومره بیا زه بیرته جواب ورکولی شم. د ننګرهار مشکلات رئیس جمهور هم نشي حلولی. سپینه به دا وایو سره که نه، کله چې یو دایمي صلح راغله بیا به دا مشکلات حلیږي. ولې زموږ او د دولت په وس کې چې څه دي، ننګرهار اساسي مشکل بیکاري ده. غټ نه غټ چې خلک دردېږي پکې. څه باید وشي؟ بیکاري. دې دپاره باید زیربنایي پروژې منظور شي، دې دپاره فابریکې منظور شي. اوس موږ په یو پلان باندې کار کوو، که الله مو کامیاب کړي چې موږ دغه تاسو ته مې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو په وخت کې ما رئیس صاحب ته وویلي چې دغه 4 بنده تر څو چې د کونړ په سیند باندې موږ کار شروع کوو، یو اوږده پروژه ده، هغه موږ ته دغه 4 بنده جوړ کړه. دې کې زما څو مقصد دي. یو مقصد دا دی چې 100% د ننګرهار امنیت نشو، 15% خو ننګرهار امنیت کیږي. ځکه د دغه خامار نه خو موږ خلاصېږو که نه، همدغه تنګي دي چې دغه خامار موږ ته دا شیان پې رالیږي. نو دغه دې موږ ته شروع کړي. یو طرف نه به ځوان نسل زمونږ په کار پیدا کیږي، بل طرف نه برق، بل طرف نه زراعت ته زمونږ ډیره ګټه رسیږي. اوس تاسو وګورئ د ننګرهار دغه
ډېرې ولسوالۍ وچکالۍ والي دي که نه اوبه چیرته دي که دغه ذخیرې جوړې شي او دوی باندې دومره مصارف نه راځي او امید دا دی چې رئیس صاحب به موږ سره دا ومني ځکه دا داسې پروژې دي چې دا زموږ په بودیجه باندې نه کېږي که نه دا به د تشکر بینک جهاني نه او د دې خلکو نه دوی یا قرضه اخلي او یا به کومک غواړي دي. تشکر ډیره مننه. په لنډه توګه په نیمه دقیقه کې په اداراتو کې خو د ګمارونو خیال نه لرئ یا داسې د لاسوهنو خیال نه لرئ یا د فشار تمه خو نه لرئ خیال نه لرئ؟ وکیل صاحبان نه ګیلې دا دي. زه دا وایم چې دا ګیلې څوکۍ تاسو یې په میز راکش کوئ. بله دوی خو ماشاءالله د ننګرهار خو څه کوي خو داسې خلک هم شته چې ټلیفون د چا نه جګوي د وکیل ټلیفون هم نه جګوي خو زه دوی ته وایم چې دا وکیل هم جوابګوی دی ولس ته که نه. بله زما یو ځوان قدر دی تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی دی زه مجبور یم چې یو رئیس ته زنګ ووایم چې دغه اسناد دي یو قانوني کومک ورسره وکړه که چیرته ما په کوم رئیس باندې فشار راوړی تر اوسه پورې نو لطفا ویریږي د نه په شپون د انتقاد وکړي زه انتقاد بالکل منم ځکه اصلاح به شم د آینده دپاره د دې نه خاطر جمع اوسه او شخصي ګمارنې نه لرم او که چیرته بیا ډېر غریب شم تا نه به یې وغواړم. تشکر ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ښاغلی عبدالرؤف شپون صاحب کور ماباد چې راغلی مننه خدای هم سلامت لره. پوښتنې شوې د ولس پوښتنې ویلې تاسو مو وکړې خدای دې سلامت لره. زه ډېر زیات خوشحاله کېږم او یو پیام زه ولس ته ورکوم چې زه د یو 2 ورځې نه یم او نور په ننګرهار کې یم د هر چا چې مشکلي زما کور معلوم دی زما نمبر د ټلیفون دی واخلي 0 200 شپېته 30 41 هر څوک ازادانه راتلی شي چې بیا زه یو څو ورځې نورم په ښار کې یم بیا به ولسوالیو سفر شروع کوم انشاءالله دا ستونزې به د دوی اورم. ډېره مننه. کور ماباد خوشحاله اوسئ. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو خوږو اورېدونکو په ولسي جرګه کې ستاسې استازي د دغه ځانګړي بحث نه مننه چې تر دې دمه واورېدو ومو لیدو تر بیا الله عمر